أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. دا سورة الصف ته مدنی سورت ته د هجرتنا ورسته نازل شوی دی او په ترتیب نزولی کې چې د اسمان نه نازلېده نو دا 109 نمبر سورت هغې کې د تغابن نه وروسته نازل شوی دی. دلته مصحفي سورت په ترتیب کې دا 61 نمبر دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی نو هغه زجر ورکول للمؤمنان. په دې خبره باندې چې کومې خبرې وایي نو په هغې بیا عمل ولې نه کوئ. خبره یو شان ته کې دعوه یو شان ته کې عمل بل شان ته کې دا کار ولې کوئ. د دغې د وینا او د عمل منځ کې تضاد چې څومره نقصانات زواجر دي د هغې مختصر مضمون ذکر کېږي، ورسره ترغیب ذکر کېږي جهاد ته او دا د عنوان دی. مخکینی صورت سره مناسبت داسې جوړېږي، مناسبت به دو طریقو باندې دی. مخکې مسلمانان د دې خبرې نه منې شو چې تاسو به د کافرانو سره دوستاني نه کوئ. کم خلک چې د دین د دشمنۍ پسې راپاڅېدلي دي لګیا دي، دین دشمنۍ کې لګیا دي، د دین د دشمنانو سره به هېڅ قسم تعلقات دنیاوي دینی تعلقات نه ساتئ، رشتې به سره نه پالئ. نو په دې صورت کې لږه ورتېزي ده چې د کم کسان د دین دشمنان دي، دین په دشمنۍ کې هغوی لګېدلي دي، ظالمان دي، د مسلمانانو د ژوند او د هغوی د دین دشمنان دي، نو هغوی سره د قتال حکم کېږي. نو په حکم کې ترقي شو چې د بایکاټ نه وروسته سره جهاد هم وکړي. او دویم قسم ربط یې په دې طریقه باندې دی چې مخکې مسلمانان مني شو د هغه کارونه چې کم کارونه مسلمانانو د شان سره مناسب نه وو، اوس یې د هغه خبرونه منې کوي چې کومې خبرې د وینا قابلې نه وي. مخکې د بدو کارونه نه منې کولو، اوس د بدو خبرونه منې کول دی. دا د دې صورت مخکې صورت سره مناسبت او رابط دی. سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیانای خاص الله د پاره هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. د عنوان د توحید ویل کېږي. د الله تعالی نه خراب صفات منفي کول د تسبیح دي، کامل صفات ورله ثابتول دا حمد دی. نو د حمد او تسبیح د توحید دواړه خونه دي او دوه جزونه دي، دین توحید جوړیږي. دې ځکه کې د صورت آغاز په تسبیح سره وشو، په حمد سره ونه شو. وجه دا د اصل کې د الله تعالی حمد دی تسبیح دی وجه ذکر شولا چې څه اعتراضات په دې ذکر کې موجود دي، د هغې جوابات ته اشاره ده. اعتراضاتو کې یو دا دی چې الله تعالی په مسلمانانو باندې جهاد فرض کړی د کافرانو په مقابله کې، نو الله تعالی د کافرانو په خپل باندې ولې نه وجني؟ آیا نشي وجلې؟ نو دې ځکه کې وایي سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. الله تعالی د پر هیڅ قسم کمزوري نشته، کمزوري نه الله پاک دی، د عجزۍ نه پاک دی، عجزي به کې نشته چې عجز شي او لاس نه رسیږي. بلکې ستاسو د ایمانونو چک کولو لپاره د یو امتحان دی. دا څه نه دی چې الله تعالی په خپل باندې نشي. تسبیح بیانې خاص الله تعالی د لپاره هغه سوچ په اسمانونو کې دی، هغه سوچ په ځمکه کې. وهو العزیز الحکیم، د الله غالب او حکمت والا دی. د دوه صفاتونو کې هم دغه سوال جواب ته اشاره ده چې الله عزیز دی، غالب دی، به هر چا لاس رسي، حکیم دی، حکمت والا ځینې کارونه نه سي دغه کې حکمت پروت دی، ځکه داسې کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي، لم تقولون ما لا تفعلون، تاسو ولي وایي هغه خبرې چې کوئ نه، هغه خبرې دعوی ولي کوئ چې کومې د عمل سره تعلق نشته. مفسرین لیکلي دي چې ردي داسې کارونه چې هغه سړی وایي او کوي نه، د دې درې قسمونه دي. یو قسم داسې دا چې سړی یو کار یې د سره کړی نه او دی وایي ما کړی دی، په تېره زمانه کې دعوه کوي چې دا ما کړی دی، یو غټ کار شوی دی په ځان راوړی. نو دا هم په دې کې راځي چې لم تقولون ما لا تفعلون. دویم قسم دا دی چې سړی داسې دعوه وکړي، وعده خلکو سره وکړي چې زه به داسې کارونه تاسو له کوم، وعده ورسره وکړي، او بیا چې وخت راشي به اسم ونه کې اسم نه وي. لکه دا 15 کاله چې کله پوره چې تاسو به وینئ څونه وعدې وشي، غټې وعدې، که دغه وعدې رښتیا پوره شي نو کوم حتی په پاکستان کې 15 کالو کې نو بیا دغه وعدې نه، نو دغه مستقبل په باره کې لم تقولون ما لا تفعلون. دریم قسم دا ده چې یو کار د وس د سره یې نه دی کولی، د سره شي نه، او خلکو ته وایي زه شم او زه کوم،
او دا ما کړی دی نو چې کوم کار ته د وس نه یو دی وایي چې کومه نو دا حمل ما تقولون ما لا تفعلون کې راسي او دا ټول چې کوم دي مسلمانې سره سخت تضاد لري دا خبرې کبورا مقتا عند الله کبورا ډیر لوی دا کار چې سړی وایي او کوي نه قول او عمل کې تضادي نو دغه کار کبورا ډیر لوی دی مقتا په هلاکت کې عند الله د الله تعالی په نسبت باندې د انسان د هلاکت او تباہی لپاره دا خبره ډیره لوی ده او دا خبره ولا پوره ده چې وای یو څو کوي بل څو دغه د هلاکت لپاره الله تعالی په نسبت باندې پوره ده بل جرم ته ضرورت نشته معلومیږي دا ډیر غټ جرم دی وړو کې جرم نه لري او د انسان د هلاکت سبب جوړیږي چې وای یو څو او کوي بل څو او رزق خلک اکثر په معاشره کې ډیر سپک او ذلیل دي خلکو په نظر کې نو کبره ډیر لوی دی دغه کار مقتن په هلاکت کې عند الله د الله تعالی په نسبت ان تقولوا داج تاسو وای ما حغس لا تفعلون چې به کوي نه ان الله یقین الله تعالی يحب الذين محبت کی دغه خلکو سره یقاتلون چې هغه جنگيږي په سبیل الله د الله په لار کې صفن صفونه د ځکه کې ترغیب د جهاد تر کافرانو مقابله کې او د دې آیتونو معلومیږي دا چې د مخکینی کم وضاحتونه چې ذکر شو چې سوي نه غبه کې نو دا هم مقدمه او تمهیدات دي د دې لپاره چې کم کسانو د دین خدمت کول غواړي نو هغه به د سکارن هغه به د صفاتونو بزان کې پیدا کړي چې سوي نه غبه کوي چې سنه کوي ابن نه وي هغه داوی بنه کوي د دې سره د مضمون ته اشاره ده چې کله مسلمانانو ویلي دي چې آمنا موږ ایمان راوړی د داوی کړل اوس آمنا مطلب دا چې مظلوم سره بودريږي د ظالم بلاس نسی د دین دشمن او د انسانیت دشمن مخه بنسي د قرآن مستقل سره د قرآن مستقل مضمون دی نو ته آمنا ویل دی خو د مظلوم حق आवाज نه پورته کې او د مظلوم په حق نو درېږي نو لما تقولون ما لا تفعلون مصداق ته داوا د ایمان کړي د مظلوم سره د مرسته شتانه داوا د ایمان کړي د په اسلام دومره اعتراضونه دومره پروپاګاندا دونه کسي روان دي او ته غاګ نه کې خاموش ناست نو دا آیات مصداق چې لما تقولون ما لا تفعلون نو دغه نورسته الله تعالی عملی خبره کوي چې کلم ایمان راوړی دی نو بیا دغه نورسته هغه خلک د الله ډیر خوښ دي چې جنگيږي د الله تعالی په لار کې صفونه ځکه دې په عمل شروع امننا نورسته د جهاد په خبره باندې عمل شروع جهاد په سبیل الله ستاسو ویل کېږي جهاد صحیح په سبیل الله څنګه شو نو په سبیل الله بارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې په سبیل الله څنګه او کم جهاد په سبیل الله نه یو کم په سبیل الله نو نبی علیہ السلام داغه وضاحت سره وکړي چې تكون کلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله په دې نیت خاطر باندې جنگیدل چې د الله تعالی کلمه غالب شي داغه نظام راشي هغه ته چتواله ورکل شي دا په سبیل الله ځکه د کلمې بلندی داسې ده الله تعالی د کلمې د الله تعالی د کلام بلندی د سرازي چې څوک سریع عام مخالفت نشي کولای سریع عام جرمونه نشي کېدای دا یو جرم تصور شي د سی وای چې ستاسو دین د قانون حصہ وګرځيږي نو دا کلمت الله چې کوم دی دغه د علیا مصداق دین ته ترقه څنګه ورکې دا وجته څنګه چې دا د قانون حصہ وګرځي او د قانون نه بعد چې کوم دی نو څوک مخالفت نشي کولای جرم تصور شي دا ډېر مثالونه شته لکه مثال په تور باندې په قانون کې دا لیکتي چې را نشیز مواد وړل راوړل ممنوع دي جرم دی اوس د دې لپاره درس او تدریس تعلیم تبلیغ سروزه چې لا هیڅ د ضرورت نشته په کتابونو کې دا په دیني کتابونو کې نه لیک په نصاب کې نه لیک خلک دې څه پويږي هر څوک پويږي جرم دی ولی زګه د قانون حصہ ګرځي طریقه نو کله چې د دین او د قران د قانون حصہ وګرځيږي او د قانون شي په خپل باندې نو بیا د تبلیغ او درس تدریس نه بغیر به خلک دې څه پويږي چې لکه سو قتل وکړي د سزا ده چې غلا وکړي د سزا ده چا سره ظلم وکړي د سزا ده روزه وکړي د سزا ده مز نه کوي د سزا ده نور ګناونه کوي د سزا ده عام خلک د کافرانو په پويږي چې کله قانوني سو ګرځي نو دې ځکه کې دا مسله شوله چې په سبیل الله هغه ته ویل کېږي چې دا چې لتكون کلمت الله هي العليا چې د الله تعالی کلمه غالبه په نور قوانین باندې نور خبرو باندې دا غالب شي او غلبه دار دې دونه قوت دا ورکړي چې د مخالفت سره عام سره ممکن نه او هغه لکېږي چې د قانون ایسا وګرځي نو دې ځکه چې کله به دې مضمون باندې پوښښ ویني هغه خلکو جوابات چې هغه قرآن د حکومت سره څه کار دی او یاره دغه کم ملاج سیاست کوي یاره د حکومت سره کار نو ډیر می بدی شي او دا څه په زرها خبري او سیاست ګنده شي دی
په خپل باندې د سم د خپل پورې ډوبي او هغه جرایم پکې کوي چې نور تی نه د سره د قران سره په کیلومتر فاصله باندې تعلق یې نه د سره او په عالم باندې به اعتراض دی چې یاره کته د نظام خبره کوي نو بس بیا خو سیاست شو او بیا خو قران کې د خبره وکړه سیاست خو قران سره تعلق نشته دی او دا ډېر بد شی ډېر ګنده شی دی نو د دې اصل کې د دې تصورات او بنیاد د یورپ نشایش تاریخونو لیکلي دي چې کله د انجیل تورات چې کوم دی دا وسوسه در ضایع شو دا غینه سلور کال بعد دوباره لیکل شوی دي هغه خلکو لیکلي دي چې کوم مولیان د خارین او تختیدل بغرونو کې پناه واخیستله چې الله تعالی کلام محفوظ کې بسینو کې محفوظ کې سره سره عمل وکړي سلورنیم سو کال د غریبانان په دې باندې وسوسه چې دوباره ولیکي نو مدغه کتابونو کې تقریبا عبادت محفوظ دي صحه پوري خو په سلورنیم سو کال کې د نظام بغیر کې څه تعلق دي هیڅ تعلق نشته دا خبر یې ریښوي مو زاغوي کاوه نو عبادت به کول خو نظام خو په خپل باندې پاتې شو چې د قارون ژوند د غرونو زنګرونو ژوندو دا خبري ختم شوه کتاب کې تورات او انجیل کې د ذکر رانه شرای نه بیا چې کله یورپی نظام قائمېده او دغه خلکو حکومتونه جوړول نو دغه راهبان او دغه عالمان راوغتل چې تاسو آسماني کتابونه چې کوم دي د انجیل تورات په دي نظام او نظام بارکه حکومت بارکه څه اصول دي څوک به حکمران کیږي څوک حکومت به کوي د قوم څه ذمہواری دي د رعیت څه زمواري دي د دفاعي ادارو څه زمواري دي نو هغه ورته وایي دا پاس ختم په کتابونو کې سره شته نه ذکر یې نشته نو بده باندې په سره وشو ولا چې کم کس دا کتاب باندې عمل کوي نه د حکومت سره تعلق نه ساتي چې کم کس حکومت کوي نو د آسماني کتاب سره تعلق په دې باندې خبره وشو او دغه نظریه او دغه عقیده به زمون کتاب ملکون ته د خلکو راوړله چې کم یورپ کې سبقونه وایو سپورتس دغه نه فارغ شو د پلانینه فارغ شو اعلی تعلیم وکړو دغه اعلی تعلیمونو والا حضرات دغه مرزونه راوړل او د قران په مقابل کې هم پیش کړل او ویل چې قران د حکومت سره تعلق نشته او دا خلک را پیدا شو كأنهم گویا جدوی بنیان مرصوص قراغانی دي مضبوط بنیان مرصوص علماء لیکلي چې دا هغه دیوال ته ویل کیږي چې بل کې د ګټي د خختي ورننوتی مضبوطي او د سکلا کې چې بده کې چا وات بالکل نه سوریا بکی نه نو دې کې د مضمون ته اشاره دي د کفارو خلاف د ظالمانو خلاف جنگیدل د لپاره لازمي ده چې مسلمانانو کې په داخلي سوري سره یې اختلافات بکی نه فرقه ډلبازي قومیتونه وطن پرستی علاقه پرستی زبان پرستی دا ټول پرستی به لري کې خلک به یو ملت یو دین بشي دا غینه بعد د کفارو خلاف به یو موټه ودرې او د دې عملی نمونه په منځ کې خلک پیش کوي چې په سب کې څنګه ودرېږي د سیمه اسلامي امت د کفارو خلاف ودرېږي باندې کې تنظیم پرستی قوم پرستی ټول څه نه پکې نه نو کم نو په دې وجه باندې د کم چې بیرونی قوتونه باطل قوتونه هغه کوشش دای چې مسلمانانو کې د په طریقه باندې تقسیمونه جوړ کړي په قومیت باندې علاقائی خبرو باندې تنظیمي خبرو باندې تقسیم کی او در دې هدا پر دغه ناسور مصیبت دینی مدارس ته هم داخل شوی نه په ځای باندې خلک پر چې کوم دی غزاتی فرقې د څه په خېګړې دي چې بل عالم متدثر مسلمان نه کاری داغه تعظیم احترام د سر تسلیمین د سر او چې د څه کار کوي د بلې مخنیس چې بس یار دا ټیک خړې نه خپل ټول انرژي د بل عالم خلاف استعمالي نو دغه نه اندازه لګي چې دغه کار د خلکو کړي دی او در بنیان مرصوص مقابل کې د کفارو یو سازش دی وإذ قال موسى بها وقت ویل موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم اذا ما قوم لم تؤذونني تاسو ولې مال تکلیف راکوي موسی علیہ السلام کوم تکلیفونه ملو شوی دغه مختلفو ځایونو کې ذکر شوی دي سورۃ مائده کې ذکر شوی دي اعراف کې ذکر شوی دي زې په زبان یو باغی کې دا هم د بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته تکلیف هم ور کړو چې جهاد د پاره وسر روان شو او ځګینی پورې لاړ او وسله نور نزو او تلاړ شو خپل رب ځان سره بوزه ولته کې جنگي مقدسه کې ډډي وې چرته نزو چې بده خبره معنی موسی علیہ السلام ته ډېر سخت تکلیف ملاو شو د جهاد انکار او تورات د احکامو نه سوچ انکار وکړ جوابیرو خلاف د جنگ د جهاد حکم مو دي منکر شو دغه مضمون موسی علیہ السلام دغه واقع الله تعالی قران کې ذکر کړي سو ځګینی دلته هم ذکر کیږي د دې لپاره چې نبی علیہ السلام لپاره تسلی مضمون شي چې د الله پیغمبر نبی رسول الله تعالی وایي چې پرځ خلک ستا مخالفت کوي بدی حکم کې ترازونه در باندې کوي نو مخه پکېږي ستاره مخه په موسی علیہ السلام په زمانه کې دغه څه شوی دا خلکو یې سوچي انکار کړي دي مترازونه کړي په موسی علیہ السلام باندې هغه برداشت کړي دي تیر کړي دي تم خپل دین باندې کلک پاتې شه او تیرې کې برداشت کې خلک به وي وقد تعلمون يقينا تاسو پويږي موسی علیہ السلام ورته ویل مال اول تکلیف راکوي وقد تعلمون يقينا تاسو پويږي اني رسول الله جزقنا ز پیغمبر د الله يم اليكم تاسو په دې مسله پوي شوی معجزو می ته خودري ده خودي خلق بیا فلما زاغوا هر کله د خلق عملا کاږو شو
عمل په تورات باندې نه کاوه د موسی علیه خبرو باندې عمل نه کاوه په دې پوهېدل موسی علیه السلام په حق دی قرآن تورات آسماني کتاب دی خو عمل نو العمل کې ویل نشو کولای دا کمزوري یو کمزورتیا را پکې ده او دا زمون د رواج خلاف ورزي ده نور خلکو سم په اختلاف بیا را ولاړېږي نو عمل پې نشو کولای عمل یې پرې خودو چې عمل یې پرې خودو نو ازاغ الله قلوبهم الله تعالی کاږه کړل زړونه د دوی زړونه د تورات هغه محبت او یقین است ختم شي د دین اندازه لګي چې کم کس سره د علم نه په آسماني حکم په قرآني شرعي حکم باندې عمل نه کوي الله تعالی به بدله کې د سینه مرض پیدا کی چې په دغه قرآن باندې به یقین ختم شي او د قرآن نه به زړه تور شي زړه به دی واوړي به د قرآني سبقونه قرآني تعلیمات او قرآن داعیان دا به ډیر زیات بدی شي نو بیا خپل انرژي صرف د عالم خلاف استعمالوي ته قرآني احکام خلاف استعمالوي قرآن نو په صراحت ځکه نشه غسته چې خلک بیا پریدینه بدی ګڼي نبی عليه السلام نو کو نشه غسته خلک بیا پریدینه اډر مثالونه واضح دي نو ټارګټ به بیا عالم شي دی بیا دی اگر چې د بنا عالم لیدلې نه به د سره ثبت کړي بجون کې سمنا خو بس دی به لګیای نو د دې وجه ته څنګه دا ذکر ده چې فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هر کله دا خلک کاږه شو د عمل کول نو عمل نه کوي تورات باندې الله تعالی د دې زړه کاږه کړل یعنی د قرآن د تورات باندې یقین است ختم شو لته تورش والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم نه فرمانه د دې قوم الله تعالی به هدایت نه کوي